نن زه تاسو ته ډیره زیاته بهترینه ډیره زیاته عالیشانه وظیفه ښیم او دا وظیفه د محترمو د یا ربنا وظیفه ده. صرف اووه پیرې په دې ترتیب باندې ووایئ، انشاءالله العزیز تاسو محترمو حیرانه پاتې شئ. دومره طاقتوره وظیفه ده، دومره طاقتوره چې یو پیری تاسو کوئ انشاءالله العزیز د دې وظیفې چې کوم طاقت دی، د دې چې کوم کمال دی، تاسو ته محترم پته ولګي. د لوی نه لوی حاجت محترمو دا پې حل کېږي. څومره مشکلات په انسان باندې راشي، څومره غټ نه غټ مشکل دا که په انسان باندې محترمو راشي، په 15 منټه کې محترمو دا حل کېږي. یو ځل تاسو محترمو لازمي وکړئ د رشتې دپاره، د کاروبار دپاره، د رزق دپاره، نوکرۍ دپاره، او څومره چې حاجات دي د ټولو حاجتونو دپاره محترمو یو پیره تاسو دا وظیفه وکړئ، تاسو به حیرانه پاته شئ. د دې سره سره محترمو زمونږ دویم چینل دا د احادیثو دی. روزانه پکې محترمو یو حدیث دا پیش کولی شي. نو موږ کوشش دا وکړو چې دغه دویم چینل سبسکرایب کړو او روزانه د دواړو جهانو سردار یو حدیث محترمو دا موږ په دې خپل غوږونو باندې اورو. دا به زمونږ او ستاسو د سعادت دپاره او زمونږ او ستاسو د خوشنصیبۍ دپاره ډېره زیاته غټ خبره به وي. د هغې لینک دا په ډسکرپشن کې موجود دی، تاسو لاړ شئ، د هغه ځای نه لینک کلیک کړئ، چینل ته به ورشئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې. الله پاکم خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زمونږ استاسو ټولې پریشانیانې ختم کړي. الله پاک دې زمونږ استاسو ټول حاجتونه پوره کړي او الله پاک دې موږ او تاسو ټول د هر قسمه درد، تکلیف، مصیبت نه دا په امن کې ساتي. محترمو نن چې کوم زموږ عمل دی دا د یا ربنا وظیفه ده او په کوم ترتیب چې محترمو زه تاسو ته ویمه په دغه ترتیب باندې انتهایی 3 4 یا 5 منټه پې لګي، خو عمل ډیر زیات پاورفول دی، عمل ډیر زیات بهترین دی. ستاسو محترمو د کلونو راسي او دعا نه قبلیږي، دغه رنګ ستاسو حاجت نه قبلیږي، دغه رنګ ستاسو څه مسله ده، دغه رنګ ستاسو څه پریشانی ده. انشاءالله العزیز تاسو د عمل یو څو ورځې وکئ، انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټولې مسلې دا به ختم کړي. الله پاک به ستاسو ټوله پریشانی ختم کړي. الله پاک به ستاسو دعاګانې قبول کړي او الله پاک به ستاسو حاجتونه دا محترمو دا قبول بکړي. یا ساتئ محترمو چې موږ کله کله د مانځه پابندي نه کوو، کله کله موږ د تلاوت پابندي نه کوو، خو چې کله موږ پابندي د مونځ کوو، د تلاوت کوو، نو زمونږ د آواز د پرشتې یو قسم له اوري. خو چې کله بیا موږ د هغې نه بعد یو آه غوندې وکړو او څه سوال کوو، نو الله پاک زموږ سوال دا قبلوي. ولې؟ ځکه چې زموږ او ستاسو د آواز دا اشنا وي پرشتو ته. او کله کله به زموږ داسې وروڼه وي، داسې خویندې وي چې هغوی داسې کوي چې نه مونځ کوي، نه تلاوت کوي، نه ذکر کوي، هېڅ هم نه کوي. خو کله کله محترمو هغوی هېڅ هم نه کوي او چې کله به یې څه مسله داسې راشي نو بیا محترمو الله پاک ته فریاد شروع کړي، الله پاک ته آه شروع کړي. نو فرشتې الله پاک ته وایي چې پروردګاره دا اواز سره څه ناشنا غوندې دی چې دا به کې را څوک دي، ځکه چې دا اواز موږ په لومړي ځل باندې عرش باندې دا واورېده. نو کوشش کول محترمو پکار دی چې الله پاک سره خپل تعلق دا موږ اساس کړو. چې کله زموږ او ستاسو تعلق محترمو د الله پاک سره دا برابر شي، نو بیا چې موږ معمولی آه هم کوو نو الله پاک به مه سره محترمو دا قبلوي. که تاسو خیال وکئ په دنیا کې په یو سړي باندې مسله راشي او د دغه سړي تعلق دا ښه وي، د غټ غټو خلکو سره تعلق وي، نو خلک څه وایي هلکه پلانکي سره تعلق دی او ډنګري سره تعلق دی او دا چل دی هغه چل دی. نو مطلب دا شو که چې څومره غټ کار هم وي نو الله پاک د خلکو په ذریعه باندې محترمو د دې سړي دا کار وکړي. خو که چېرته زموږ تعلق د الله پاک سره برابر شو، که زموږ تعلق داسې وي چې فرشتې هم زموږ اواز پیژني، الله پاک هم زموږ اواز پیژني، موږ دومره درود وایو چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هم زموږ اواز دا پیژني. نو تعلق دا محترم الله پاک سره، فرشتو سره، پیغمبرانو سره دا محترم سازول پکار دی. چې کله زموږ ستاسو تعلق الله پاک سره برابر شو، نو بیا چې ته څه خبره کې
بیا چې ته کومه دعا کې بیا چې ستا کوم حاجت وي نو پرشتې الله پاک ته چې پروردګار د اواز ورسې اشنا لګي او د اواز سو داسې اشنا لګي روزانه موږ اورو پروردګاره د دې سړي دا کار وکړي نو بیا پرشتې زما او ستا سپارش محترمو د الله پاک ته دا ور وړاندې کوي او کو چېرته زموږ او ستاسو تعلق الله پاک سره نه وي نو پرشتې هم الله پاک ته چې پروردګار د اواز څخه اشنا غونته دی پرې د لږ صبر وکړو چې څوک دې فتح ولګي که نه نو دغه رنګې په دې پرېږده صبر وکړه چې فتح ولګي په دې کې ما ورته بیا مایوسه شوي وي ځکه چې زما او ستاسو تعلق الله پاک سره بیا خراب وي نو بیا محترم زموږ کار ډېر زیات ګډوډ وي نو کوشش به دا کوو چې الله پاک سره خپل تعلق دا محترم استاذ کو وظیفه وکړو مکمل کامل یقین سره او چې کله موږ دا وظیفه مکمل یقین سره شروع کړله انشاءالله عزیز الله پاک به موږ او تاسو سره ښکلې رشته راکړي کو موږ د رشتې دپاره وظیفه کوو که د کاروبار دپاره وظیفه کوئ الله پاک به کاروبار درکړي کو د رزق دپاره کوئ کو د نوکرۍ دپاره کوئ انشاءالله العزیز الله پاک به تاسو له ښکلې نوکریان محترمه دا به درکړي چې څومره ستاسو حاجتونه دي او د کلونو نه دي او پوره کېږي نه دا وظیفه یو پرې وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو ټول کارونه په خیر او عافیت سره وکړي نو وظیفه محترمو زموږ داسې ده چې کله موږ دا وظیفه کوو نو موږ به 3 پیرې درود ابراهیمي وایو څو پیرې 3 پیرې به درود ابراهیمي وایو بیا به د هغې نه بعد 7 پیرې یا ربنا یا ربنا یا ربنا دا به وایو بیا به د هغې نه بعد 3 پیرې درود ابراهیمي وایو بیا به د هغې نه بعد ښکلې مزیداره اغلا او په ښه طریقې به محترم موږ دعا وکړو او چې کله موږ دعا په ښه طریقې باندې وکړله او موږ داسې دعا وکړه چې موږ کې الله پاک ته وجاړو انشاءالله العزیز محترم الله پاک به زموږ او ستاسو هر زاری زموږ او ستاسو هر آه زموږ او ستاسو هر فریاد دا محترم الله پاک لازم قبلوي کوشش محترم وکړو چې وظیفه په خپله مو کو د ژوند معمولي ساز کو ځکه چې فرمایي چې کومه دعا په یا ربنا باندې وشي دا قبلیږي په دغه حیثیت باندې محترمه د وظیفه په خپله هم کوئ دغه رنګې څونه ملګري دي هغوی سره هم شیر کړي چې هغوی هم دا وظیفه وکړي الله پاک هم خوشحال آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته